अस्सलाम वालेकुम मलगरो د عمران خان او پاک فوج رابطې بحال شوې د آرمی چیف جنرال عاصم منیر یو ډیر خاص سړی په زمان پار کې عمران خان سره ملاقات کړی دی د عمران خان کار آسان شو د حکومت او طاقتورو خلکو ترمنځ شدید اختلافات مخې ته راغلي دي دا اختلافات په کم سیزونو باندې دي تفصیل کې په دې ویډیو کې تاسو ته وایم د پاکستان نگران وزیر اعظم بسوک وي او د عمران خان چې کله بنیګالا کې شپه وه هغه کم یو شخصیت او چې د هغه په وجه باندې د هغه گرفتاری ونه شوه ځکه چې په هغه شپه باندې د عمران خان گرفتاری کنفرم وه او په بنیګالا کې عمران خان کم یو اهم شخصیت سره ملاقات کړی دی نن سبا په سوشل میډیا باندې د عمران خان صحت کارت او شهباز شریف لیپټاپ باره کې ډېرې زیاتې خبرې کیږي نننی سوال هم زمونږ دا دی چې آیا د پاکستانی قوم دپاره د عمران خان صحت کارت ډېر زیات ضروري دی او که نه د شهباز شریف لیپټاپ ډېر زیات ضروري دی کم کسان چې دا وایي چې د عمران خان صحت کارت ضروري دی هغه دا ویډیو شیر کې او ولې ضروري دی د هغې وجه هم په کمنټ کې بیان کې راتلونکي ویډیو به انشاءالله دې باره کې زه جوړوم چې کوم حقایق دي هغه زه تاسو ته مخې ته ږدم اوس راځو اول درته دا وایم چې یاره د حکومت او طاقتورو خلکو ترمنځ شدید اختلافات شروع شوي دي هغه اختلافات څه دي او د عمران خان کار چې دی نو هغه څنګه آسان شو یو څو ورځې مخکې چې د زرداري او شهباز شریف کوم ملاقات شو د هغې چې کومه اندروني کهاني ده هغه مخې ته راغلې ده اوس ذرایع دا وایي چې یاره نگران وزیر اعظم سره نور داسې څیزونه دي چې په هغې باندې د حکومت او طاقتور خلک چې دي د هغوی خپل منځ کې شدید اختلافات دي احسان اقبال او رانا ثناء الله د دې اختلافاتو تصدیق کړی دی او هارون رشید هم څه انکشافات دي هغه کړي دي لومبي چې کوم د پی ډي ایم حامي صحافیان دي یا د پاکستان اسټابلیشمنټ ته نږدې صحافیان دي هغوی دا خبر ریپورټ کوي چې یاره که چېرې د عمران خان ملیټري ټرایل کیږي او خامخا کیږي نو حکومت دا غواړي چې دا ټرایل دی د نگران حکومت په دور کې وشي ځکه چې هغې کومه ملبه ده د هغې چې کوم وزن دی هغه دوی نشي برداشت کولی او بل اړخ ته عمران خان ماینس کول خو د دواړو ترجیح ده د پاکستان اسټابلیشمنټ هم او د پاکستان د حکومت هم نو ولې بیا په دې سیزونو باندې اختلافات دي د هغې مین وجه دا ده چې دې ټایم کې حکومت د پاکستان اسټابلیشمنټ باندې شک کوي په هغوی باندې هیڅ قسمه اعتبار نه کوي ځکه چې کومه استحکام پاکستان پارټي جوړه شوې ده آزاد ګروپس په جوړیږي راتلونکي ټایم کې یا داسې نور ګروپونه جوړیږي د هغې په وجه باندې حکومت بیا پریشرایز کیدی شي نه دې وجې باندې هغوی اوس په اسټابلیشمنټ باندې اعتبار نه کوي اوس دویم سیز چې دی اختلاف چې دی هغه په دې خبره باندې دی حکومت په الیکشن کې تاخیر نه غواړي حکومت دا نه غواړي چې الیکشن دی مزید ډیلی شي او چې کوم طاقتور خلک دي نو هغه چې کوم نوې حلقه بندۍ دي نو په هغې هغه به بانه جوړه کړي چې یاره نوې حلقه بندۍ مونږ کوو او بیا به الیکشن چې دی نو هغه ډیلی کړي او اوس دا سوال هم دلته پیدا کیږي چې حکومت ولې نه غواړي چې الیکشن دی ډیلی شي ځکه چې کومه استحکام پاکستان پارټي جوړ شوې ده پرویز خټک هم نن خپله یو پارټي لانچ کوي ګورو چې هغه ولې سنومیک دي داسې چې کوم آزاد ګروپونه دي یا نور ګروپونه دي نه هغوی دپاره ټیم ضروري دی چې یاره هغوی ته ټیم میلو شي او دا څیزونه هغوی وکړي که چېرې ټیم میلو شي نه بیا نقصان چې دی نه هغه موجوده حکومت چې دی نه هغوی ته دی پی ملین ته دی پیپل پارټۍ ته دی نه ځکه هغوی نه غواړي چې استحکام پاکستان پارټي چې جوړه شوې ده یا نور کم ګروپونه جوړیږي هغوی ته ډېر زیات ټیم میلو شي او بیا راتلونکي چې کوم حکومت دی هغه هم زموږ د لاس نه لاړ شي ځکه چې فیصل واړه هم دا ویلي دی چې راتلونکي حکومت چې دی هغه به د استحکام پاکستان پارټي چې کوم آزاد امیدواران وي هغوی او کوم چې نور ګروپونه وي د هغوی په مدد سره به راتلونکي وزیر اعظم او راتلونکي حکومت جوړیږي نو اوس نون لیګ والا دا وایي چې مونږ بیا ولې ټایم ورکو چې راتلونکي ټایم کې بیا مونږ ته نقصان دی نو څه ضرورت دی چې مونږ ټایم ورکو بل چې کوم نگران وزیر اعظم دی نو په هغې باندې شدید اختلافات دی لومبي دا ویلې کېدل چې یاره نگران وزیر اعظم چې دی هغه به یو صحافي وي خو بیا طاقتور خلک اوس دا غواړي چې یاره د پاکستان راتلونکي نگران وزیر اعظم دی یو معیشتدان وي خو بل اړخ ته حکومت سره دا خدشه ده که چېرې یو معیشتدان نگران وزیر اعظم جوړ شو نو بیا به د پاکستان طاقتور خلکه چې کوم نگران حکومت دی یو ټیکنوکریټ سیټ اپ به راشي نو هغې کې به د هغې چې کوم مدت دی هغې کې به اضافه وکړي نو بیا حکومت دا نه غواړي البته حکومت اوس دا غواړي چې یاره مونږ یو سینیر سیاستدان چې دی نو هغه نگران وزیر اعظم کو البته چې کوم وزیر خزانه وي خیر دی هغه به مونږ معیشتدان والو چې هغه آی ایم اف سره کوم معاملات یا نور څیزونه دي نو هغه ښه طریقې سره هینډل کړي نو اوس په دې څیزونو باندې د حکومت او د طاقتور خلکو ترمنځ شدید اختلافات دی عمران خان کار چې دی هغه بالکل آسان شو اوس هغه په سکونه باندې ناست دی هغه ته هیڅ څیزونه کولو ضرورت نشته بل هغه بس هغه صرف په سکون باندې ناست دی او دې څیزونو ته ګوري چې راتلونکي ټایم کې به څه کیږي د عمران خان او پاک فوج ترمنځ رابطې چې دي هغه بحال شوې د آرمی چیف جنرال عاصم منیر یو ډیر خاص سړی زمان پارک ته عمران خان سره ملاقات دپاره راغلی دی دا یو ډیره غټه دعوه شوې ده یو څو ورځې مخکې تاسو ته پته وي چې عمران خان کله بنیګالا کې شپه وه
داغه چې کومه گرفتاری ده هغه بالکل کنفرم و ټیمونه داغه لپاره جوړ شوی گرفتاری چې وا هغه بالکل یقیني و خو بیا یو ډیر اهم شخصیت او چې هغه د وجې نه هغه گرفتاری چې دین هغه اونشوا او دا داوا هم کیدا چې یاره آرمی چیف جنرال عاصم منیر عمران خان سره ملاقات کړی دی خو هغه داوا کې هیڅ قسمه صداقت نو اوس هارون رشید چې دین هغه دا ویلی دی چې یو ډیر هغه په خپل باندې زمان پارک ته تللی او هغه دا ویلی چې عمران خان په اسد عمر او شاه محمود قریشي باندې مزید اعتبار نه کوي او چې کم طاقتور خلک دي هغه دې باره کې سوچ او بچار شروع کړی چې آیا د عمران خان ماینس کول د ټولو مسایلو حل کو نه نور سيزونه هم کیدي شي بل لخته یو بل داوا شوی د چې یاره د عمران خان سره چې کومه رابطې دي نه هغه بحال کېدو لپاره کوششونه شروع شوی دي او څه کسانو ته دا ځمواري چې دا نه دا حواله شوی دا او ډیر اهم شخصیات چې دین هغه زمان پارک ته راغلي دي او یقینا دا یو ډیر غټ خبر دی ځکه چې عمران خان مخکې نه دی باره کې پیشکش کو چې یاره تاسو ما سره کینې ما سره خبرې اترې وکې د دې لپاره نه چې ماته ذاتي مفاد ملو شي بلکې د خپل ملک لپاره زدا قرباني ورکولو لپاره تیار یم زه تاسو سره خبرې اترې کور د لپاره تیار یم او تاسو کو چېرې ما په دې خبرو باندې قایل کې چې یاره د عمران خان ماینس کېدو سره د پاکستان بهتري ده نه زه به په خپله باندې سیټ تشم د عمران خان د طرف نه خو بار بار دا پیشکش شوی خو اوس دا یو غټه دعوه شوې ده چې یاره د پاکستان د اسټابلیشمنټ د طرف نه دا کوشش شوی دی او کومې چې رابطې دي د هغې بحال کېدو کوشش شوی دی بلکې د پاکستان یو سینیر صحافي دی صابر شاکر هغه دا ویلي دي چې یاره یو څو ورځې مخکې کله چې د عمران خان په بنیګاله کې شپه وه نو چونکې تاسو ته ما وویل د هغه چې کومه ګرفتاري ده هغه کنفرم وه ټیمونه چې دي هغه د ګرفتارۍ لپاره جوړ شوي خو بیا د هغه ګرفتاري ونه شوه نو اوس صابر شاکر دا یو غټه دعوه کړې ده چې یو ډیر اهم شخصیت عمران خان سره په بنیګاله کې ملاقات کړی دی هغه 1 to 1 ملاقات او د هغې نه پس نور ډیر اهم شخصیات چې نو هغه په دې ملاقات کې شریک شو البته آرمی چیف جنرال عاصم منیر هیڅ قسمه ملاقات عمران خان سره نه دی کړی خو ګورو چې راتلونکي ټیم کې دا داسې ظاهره نه ده چې یاره عمران خان لپاره چې کوم حالات دي هغه نرم شو خو دې طرف ته یو پیشرفت مخې ته راغلی دی دا خبره خو راتلونکي ټیم کې پته لګي چې نگران حکومت کې څه کیږي څومره اپډیټس وي انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شریک کوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د الله په امان